په پیښور کې 13 ورځ ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر سپینګیري ځوانان او څو ماشومان هم وژل شوي وو. د دغو کورنو غړي وایي چې کونډې او یتیمانان ماشومان ورته پاتې شوي دي. د جمعې د مانځه په مهال د پیښور د قصهخوانۍ بازار ترڅنګ کوچه رسالدار کې د شیعه مسلمانانو په امام بارګاه کې شوي ځانمرګي برید کې د ضیاء الرحمن خم یو ورور، یو ماما او 4 نور خپلوان وژل شوي دي. په ځانمرګي برید کې د ضیاء الرحمن د ورور 4 ماشومان بچي یتیمان پاتې شوي دي، خو په دې برید کې د هغه نور 4 خپلوان هم وژل شوي دي چې عمرونه یې د 18 کالو نه کم دي. د هغه په دغه خپلوانو کې وژل شوي د هغه یو د تره زوی د افغانستان نه طالبانو په واکمنۍ کې له راتلو وروسته پاکستان ته راغلی و. ضیاء الرحمن وایي چې تره زوی د یوې جګړې نه د امن په خاطر پیښور ته راغلی و، خو دلته هم د ترهګرۍ ښکار شو. د یو خپلوان عمر 18 کاله و، د افغانستان نه د بدامنۍ له امله راغلی و چې دا ملک محفوظه دی، خو بچ پاتې نشو او ټوکړې ټوکړې مروچت کړو. په کومه امام بارګاه کې چې ځانمرګي برید شوي د هغې په خو شاکوسو کې ځای په ځای خلک دعاګانو ته ناست دي. د ذوالفقار علي کیاني مشر ورور 58 کلن مظهر علي کیاني هم په دغه برید کې وژل شوی چې 4 بچي یتیمان پاتې شوي دي. ورور یې وایي چې ذوالفقار علي کیاني د خپل یو زوی د واده په تیارو بوخت و چې په دې خونړي برید کې ژوند د لاسه ورکړو. د ورور بدن مې ډېر جوبل شوی و، بدن کې داسې کمزی نه و پاتې چې ټانکې مو پکې نه وې لګولې. په کومه امام بارګاه کې چې دا برید شوی دی د هغې سره نږدې یوه بله کوڅه کې هم دې برید کې د وژل شوو تنانو د فاتحې مراسم ترسره کیږي. په دغه کوڅه کې د خپل وژل شوي ورور فاتحې ته ناس خنیف او افضال میډیا سره د خبرو کولو جوګنې دي، خو د دوی خپلوان سید وسیم خیدر خبریالانو ته وویل چې د دواړو نه مېرمنې کونډې او ماشومان بچي یتیمان پاتې شول. د کورنۍ غړي یې ډېر غمځپلي دي، دواړه ډېر ښه تنانو خو شهیدان شول. ځایي خلکو ویل چې امام بارګاه کې د وژل شوو ډېرو تنانو جسدونه چې ماشومان هم پکې شامل وو خپلو پلارنو سیمو ته وړل شوي او هلته نن خور ته وسپارل شول چې پکې د پنجاب، کورمې، ډېر اسماعیل خان او نورو سیمو تنان شامل وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، کوچه رسالدار، پیښور.